تا باندې خپل رسالت د خلکو ته رسول دي چې زه د الله پیغمبر یم دعوت ولا ورکا نور د دې مسلمانول ستا کار نه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل تر ابو طالب صاحب ته ډیر زاری او منت وته او اخره کې ځکه د ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر زیات احسانات ټول عرب یو طرف ته نبی علیه السلام بل طرف ته او د دې خپل یتیم تر سره ابو طالب صاحب اوګه باندې ولاړ چا به تکلیف رسونه د ابو طالب د یری به تکلیف نشو رسولي سل قبیله یو ځای شوی اتفاق کړو چې سل قبیلونه به د هرې قبیلې نه یو کسر وز نبی سلام به قتل خو بیا هم د چا طاقت نه چې د ابو طالب مقابله کړي. ابو طالب نبی علیه السلام باندې ډیر زیات احسانات او ډیر زیات په خپه کېدو او ډیر محبت ورسره. حضرت علي رضی الله عنه پلارو وی د علي رضی الله عنه سره دوره محبت نو سوره چې محبت د نبی علیه السلام سره او ډیر سخت ورسره تیری کړي. په شبه بي طالب کې چې کوم نه نظر بندو نو د نبی علیه السلام د وجه ټول خلکو سره بایکاټ کړي نو ډیر سخت ورسره تیری کړي. نبی علیه السلام ته زما تر ما دا کلمه وایا چې په ورځ د قیامت زس د الله په مخه د ستا سفارش وکم هغه به زه نشم ویلې او زه به وایم ما ته پته لري دا حق دین دی خو که زه دا کلمه وایم نو دا ابو جهل دي خنزیران راغلي دي دی به سبا وی چې د ور د یری نه د روار دین قبول. نبی علیہ السلام دوی زما تر وی کوخکارې راته نشي ویلې په دې وخت کې راته وایا په ورځ د قیامت په د الله مخه ته دا گواهی ورکوم چې زما دې تر ما ته په وخت کې چې کوم دې ستا د وحدانیت اعلان کړو زما رسالت یې منلې هغه ته نشم ویلې. با نبی سم ډیر پریشان و د ابو طالب په حق کې چې دی اسلام څنګه ابو طالب په ډیر احسانات کړی. الله پاک جل شانه د آیاتونه راولېګل. نبی علیہ السلام دوی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. محبوبا ته چې چاته غواړي هغه ته هدایت نشي کولی او زه چې چاته غواړم هغه ته به هدایت کی. ته خدا کوشش کوي چې زما د تر ته هدایت ملو شي خو زه نه غواړم چې ستاره ته هدایت ملو شي. نبی علیہ السلام هدایت ستا کار نه دی البته لار د هدایت دا ستا کار چې خلکو ته لار اوخه چې دا لار د هدایت ته دا قران د هدایت کتاب دی زد په هدایت د ز پیغمبر ما پسې راشه قران پسې راشه نو لار خو ورته خودل شي خو د یو سړي د زړه نه کفر استل داستا کار نه دی او هغه سړي زړه ته اسلام ورنن باسل داستا کار نه دا زما کار پیغمبر باندې هر پیغمبر باندې وما علينا الا البلاغ په موږ باندې نشته مګر سو رسول د دعوت په امت هم د نبی علیه السلام باندې دا نشته چې دی به یو سړي په زړه کې ایمان ورنن باسي خو دعوت ته امت په ذمہ دی دی به یو سړي ته زی هغه ته د اسلام دعوت ورکوي خو منل دا به باندې نشته دی. د نبی علیه السلام ته خپل خبره وکا نور ستا باندې دا غوی منل نشته دی صرف رسول دی رسالت ورته ورته وجد الله پیغمبر هم دا الله کتاب دی الله وحده لا شریک له دا امنه نو دا خبره ستاسو لپاره کافی ده. البته داغه په زړه کې ایمان ورنن باسل داغه زړه نه کفر استل دا زما کار دی داستا کار. نبی علیه السلام دا آیاتونه نبی سلام بیا ډیر احسانات به ابو طالب خو بیا نبی علیه السلام غوښتل چې د ایمان نصیب شي خو نبی علیه السلام ورته ایمان نصیب نه کو ځکه الله نه غوښتل. هدایت کول زړه کې ایمان ورنن باسل دا الله کار دی او الله کولی شي انسان نشي کولی. انسان صرف دومره کولی شي چې یو کس ته د هدایت لار او خو شي دا د هدایت لار ده البته په هدایت باندې چلول او بوتلل دا الله کار دی.